د افغانستان په شپږیزه لیګ کې نن یو ډیر ګرم میچ شوی دی د بوسٹ ډیفنډر او باندې عامر ډریگن چې په دې میچ کې سوپر اوور هم شوی دی د شپږیزې دا ځل چې کوم شپږیزه لیګ دی د دې لومبنۍ سوپر اوور مکمل سکور کارډ سره شریکو ما کم کلاړیانو پکې ښه پرفارمنس کړی دی د بوسٹ ډیفنډر د طرف محمد شهزاد د پاکستان د افغانستان سابقه وکټ کیپر بیټسمن هغه پکې ډیر زبردست ډیر ښکلی بیټینګ کړی دی ګلبدین نایب پکې د بوسٹ ډیفنډر د طرف ښه بیټینګ کړی دی د باندې عامر ډریگن د طرف ریاض حسن اور صدیق الله اتل ډیر ښکلی بیټینګ کړی دی سکور لیول شوی دی سکور کارډ طرف ته راځو چې تاسو له بدل ته دې نه اندازه وشي چې سکور کارډ که موږ وګورو لومبنی بیټینګ چې کوم دی بوسٹ ډیفنډر کړی دی چې دی په 100 اوورو کې 109 رنزونه کړي دي په 100 اوورو کې 109 رنزونه محمد اکرم اور محمد شهزاد اوپننګ کړی دی چې محمد اکرم په 11 بالو 14 رنزونه جوړ کړي دي او وکټ کیپر کلاړي شهزاد په 22 بالونو باندې 46 رنزونه حضرت الله زئی په 14 بالو 14 رنزونه رحمت شاه دی کپتان دی په 9 بالو 14 رنزونه نجیب الله زدران په 19 بالو 11 ګلبدین نایب په 19 بالو 10 رنزونه کړي ښه بیټینګ پکې د کړی دی درویش رسولی سلور بال 3 اجاز احمد اته بال 15 رنزونه نور احمد 3 بال 2 فرید احمد ملک پکې اخیره کې زبردست بیټینګ کړي په 15 بالو 13 رنزونه جوړ کړی دی جی کوس مونږه د باندې عامر ډریگن بالینګ ګورو دای سره غزنفر چې کم دی سلور اورونو کې 60 رنزونه ورکړي یو وکټ ایستری دا نجات مسعود 3 اورونو کې 28 یو وکټه امیر حمزه 3 اورونو کې 2 وکټي افتاب عالم سلور اورونو کې سلور سروي رنزونه ورکړي دي خو وکټ پکې 3 ایستری دي کریم جنت پکې ډیر زیات مهنګا صابر شو یو اور کړي وای کې یو 20 رنزونه ورکړي دي ننګیالي خروټي سلور اورونو کې سلور 20 او یو وکټه کله بالینګ پکې ننګیالي هم کړي دي د باندې عامر ډریگن د طرفه دایله یو سل اتیا ټارګټو چې دای هم یو سل 9 رنزونه کو مطلب سکور لیول شو میچ ډرا شوی د سوپر اوور طرف له هم چې سوپر اوور څنګه شوی دی ریاض حسن او صدیق الله تل دای سره اوپننګ کړی چې دواړو زبردست پارټنرشپ کړو سلويغ بالونو باندې 50 رنزونه ریاض حسن جوړ کړی دي صدیق الله اتل په 120 بالونو 3 رنزونه حشمت الله شاهدی په 14 بالونو 14 رنزونه کریم جنت په 50 سلور محمد آصف په 50 بالو سلور حشمت الله شاهدی کچر تخکل اننګز کړی د میچ ګټلو په 14 بالونو هغه 14 رنزونه جوړ کړی دي صدیق الله پاچا په 14 بالونو 23 ننګیالي په 15 بالونو 24 داخله چې دی والله کته سکور وکړي دا میچ د حشمت الله شاهدی لوبډلې سوپر اوور نه مخکې بایلولم دا سه هم په سوپر اوور کې بایلل دا میچ خو دا میچ په سوپر اوور ته نو تل کچري صدیق الله پاچا او ننګیالي ور سره خپل بیټینګ نو کړي علي احمد ور سره په 2 بالو یو رنز کړی دی او عامر حمزه بال نه دی وخلې په 0 رنزونه جی دا فرید ملک چې فرید احمد چې کم دی د بوسٹ ډیفنډر د طرفه سلور ورونه کړی دی یو کم 10 رنزونه یو وکټه بشیر احمد په کټور نخکله بالینګ کړي سلور ورونه کې 2 وکټي ګلبدین سلور ورونه کې 15 وکټ ډول زیات ایکسپنسیو ثابت شوی دی نصیر خان معروف خیل 3 ورونه کې یو ډیر زیات ایکسپنسیو نور احمد سلور ورونه کې 15 یو وکټه نجیب الله زدران یو اور کړي 15 رنزونه او یو وکټه سکور لیول شه دی ور پسې هم یو سل 9 او یا رنزونه بوسٹ ډیفنډر هم کړو اور باندې عامر ډریگن هم یو سل 9 او یا رنزونه کو چې دا میچ ټای شو بیا سوپر اوور شوی چې سوپر اوور کې ډومبنه بیټینګ باندې عامر ډریگن کړی دی چې دی 12 رنزونه په سوپر اوور کې جوړ کړ کریم جنت پکې په 3 بالو 15 جوړ کړ او ننګیالي پکې په 3 بالو اوور رنزونه جوړ کړ چې دا سکور ورپسې بیا بوسٹ ډیفنډر د ګلبدین دی نایب ټیم چې کم دی چیس کړی دی ګلبدین نایب 2 باله 2 رنزونه حضرت الله زئی راوته چې د رن اوټ شو کچره بل وکټ پریوتی ونو بیا دا میچ په بوسٹ ډیفنډر بایلل خو نجیب الله زدران راغو اور دا میچ ولو غټلو په 3 بالو باندې 11 رنزونه وکړ چې 3 بالو کې 2 چوکي غو وخلی اور دا میچ په سوپر اوور کې د بوسٹ ډیفنډر د پاره غټلو جی افتاب عالم د باندې عامر ډریگن د طرف بالینګ کړو سوپر اوور کې چې هغه په اخرنی بال باندې هغه سکور ورکو او دا میچ کم دی په سوپر اوور کې بوسٹ ډیفنډر اوګټلو جی نو دا د شپږیزې لیګ لومبنۍ سوپر اوور هم نن شوی دی جی دا مکمل سکور کارډ خپل رائے په کمنټ کې ضرور شریک کړئ والسلام